فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ده سورة مريم 83 نمبر آیات تے اللہ جل جلالہ فرمائی علم ترى آیاتا ندلی دلی انا ارسلنا الشیاطین چی یقینا من مسلط کری دی شیطانانو لرا علی الکافرین فکافرانو باندے تأذهم ازا دا چې دی برانګښت کی او ازا دی برانګښت شي. الله فرمای چې دا شیطانان دا کافرانو باندې مسلط دي چې دوی د دین اعراض کی او نور خلق لره هم د دین واړه یو د دې د کارم دي. ومن يعشو عن ذکر الرحمن بلک الله فرمای څوک چې د رحمان ذات د ذکر نه اعراض کوي نقید له شیطانا فهو له قرین نو شیطان دا په دې باندې مقرر وي د رحمان ذات نه اعراض کول څنګه نو یا خود الله جل جلاله د ذکر نه اعراض کول دي چې موږ او تاسو د الله ذکر نه کوو او هر ټیم زمون په غفلت کې تیریږي زیات وخت زمون په غفلت کې تیریږي او کم وخت دا زمونږه د سره اړو په ذکر کې چې دینه دا تیریږي نو چې کم خلک الله له وخت نه ورکوي نو د دې ځلونه دا تنګيږي په دې باندې بیا شیطان چې دینه دا مسلط کیږي. او دویم اعراض کول هغه د الله جل جلاله کتاب لا یعنی قران له چې دی وخت نه ورکول نو څوک چې قران له وخت نه ورکوي د بغونډه ژوندۍ چې دا بتنګ او لنډ وي دی بلند تنګ وي چې کم خلق قران له اعراض کوي په دې باندې ځکه چې شیطانان مسلط وي. او قران کې الله فرمایي دا شیطان چې دی ان الشیطان لکم عدو دا شیطان دا ستاسو دشمن دی دا دشمن وګڼي. بلکې فرمایي انه يراكم هو وقبيله یقینا دا شیطان دا تاسو یې ادله قبیلم تاسو یې او تاسو شیطان چې دې نه دانې نو شیطان دا د خلکو په ځلونو کې دا ورچي څوک د ذکر نه غافل کوي څوک به د مون نه غافل کوي څوک به قرآن نه غافل کوي نو دا کار د چا دی د شیطان دی چې د الله د ذکر نه د الله د قرآن نه دغه رنګ د منځ او دس نه خلک چې دینه دا واړوي. دویم چې د الله جل جلاله د ذکر او د قران نه تا اړي هغه چې دی هغه خپل نفس دی نفس اماره دا بم تا د الله جل جلاله د ذکر نه او د قران نه چې دینه دا بتا غافل کوي. او دریم چې دی هغه مال دی مالداری ده کله چې سړی مال او مالداري نو دا هم د قران نه چې دینو غافل وي. مالداریم د سړی زړه چې دی د قران نه او د الله جل شانه د ذکر نه چې دینو دا اړي خو په ټولو کې لوی سبب هغه چې دینو شیطان دی چې موږ د شیطان نه ټول چې دینو ځان وساتو. بعض اوقات کله به چې د کافرانو د مسلمانانو ته ډیر زیات تکالیف ورسول او خلک به گمراه کول نبی علیه الصلاۃ والسلام مزله کې بدارغ چې د کافرانو ته عذاب ولې نه کوي نو الله فرمایل فلا تعجل علیهم پس ته په دې باندې د عذاب دراتلو جلدی چې دا نه د مکوا انما نعد لهم عدا او یقینا منګه د شمیر ورځ مقرر کړی دي د لپاره د شمیر ورځ دي د لپاره یا د شمیر ګڼې دي ساعت دي د لپاره وقات دي د لپاره یو څو منټونه دي د لپاره
چې دی به د خپل اوقات د خپل ګنټې د خپل منټونه چې دي نو دا به تیروي بیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا هغه ورځ چې موږ راجمع کړو متقیان لرا پرهیزګاران لرا رحمان ذات ته وفدن وفد شکل کې د جماعت په شکل کې الکه وی دا وفد چې دین دا الفلاړو نو وفد په شکل کې چې کله خلک زی نو د سیم المنو خلق اکرام کوي دا عزت نه نو الله جل شانه به متقیان د وفد په شکل کې عزت چې دین دا بدوي تور او کافران ونسوق المجرمین الله فرمای ګناهګار خلق مجرمان خلق دا براخ کلی شي یا به او شړل شي جهنم الى جهنم جهنم تا وردن تگی تند وخلی الله فرمای لا یملکون الشفاعه سوق هم د سفارش کول او طاقت چې دین دا بن لري سوق به هم د سفارش اختیار چې دین دا بن لري الا مگر من هغه سوق اتخذ عند الرحمن عهدا چې د رحمان سره عهد کړی دی اقرار کړی دی هغه خلق چې دین دا به سفارش کوي مراد نه موحدین دي چې موحدین دا به د الله جل شانه په دربار کې سفارش کوي یا دین مراد انبیاء دي یا دین مراد شهدا دي یا دین مراد علما دي یا دین مراد قاریان دي دا قسم خلق ادي مبارک راضي حدیثو کې راضي دا څلور قسم ډلې چې دي دا به د قیامت پر ورځ د ګناګار او مسلمانانو شفاعت چې دین دا به کوي یا دین مراد سفارش پنه کوي ته چا بم سفارش نه کوي مگر دا هغه چا چې چا د رحمان سره عهد کړی وي یعنی چا چې یو پر کلمه ویلې وي دا هغه خلکو چې دین دا غي بیا د قیامت پر ورځ سفارش چې دین دا به کوي الله دې زمونږ هم سفارش چې دین دا کوي فرمای علم ترى آیاتان دلی دلی ان یقینا منغا ارسلنا الشیاطین مسلط کړي دي شیطانانو لرا یا مپریخو دي شیطانانو لرا علی الکافرین فکافرانو باندې تعذهم ازاد چدي تیس کی دوی لرا پته زول سرا یعنی د دین خلاف راتیس فلا تعجل عليهم فتجلدي مكوا پدوی باندې د عذاب پراتلو کې انما نعد لهم عدا بشکا منغا شمیر لیدي دوی لپاره د شمیر ورځي یوم هغه ورځ نحشر المتقین چې موږ را جمع کو پرهیزګار ولرا ال الرحمن رحمان ذات تا وفدن د وفد شکل کې ونسوق المجرمین او بشړلی شي مجرمان لرا الى جهنم او بشړی مجرمان الى جهنم جهنم تا وردن تگی لا یملکون الشفاعه سفارش اختیار چې دا نشته دي چاته هم الا مگر من هغه څوک اتخذ عند الرحمن عهدا چې دا الله جل جلاله سره اقرار کړي. الحمدلله رب العالمین.